اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د یو پرایویټ سکول د یو پرایویټ ادارې نه تعلق ساتم چې د ایلیمنټری ایجوکیشن فاونډیشن ما سره ماشومان دي. د هغې د 18 میاشتو فنډ زموږ حصار دی او دا ویډیو چې زه کوم نن زه ایم ډي آفس ته تللی وم او زما د ایم ډي آفس کې ایم ډي صاحب سره ملاقات وشو. په هغې کې ډي ایم ډي صاحب هم ناست و او هغه موږ له مکمل بریفینګ راکړو چې یاره ستاسو 1.8 بلیون روپۍ راغلي دي خو ستاسو به موږ بل ویریفیکیشن کوو. نو اوس په دې کې تیره تقریبا 18 میاشتې تیرې دي خو زه دا ویډیو په تاسو ټولو بالا افسرانو ته پته ده د دې کیسې د دې خبرې، خو ما یو وعده یو اراده کړې ده او د ایم ډي آفس کې مې قسم خوړلی چې د منګل په ورځ به زه د خودسوزي کوم. د هغې دپاره زه وزیر اعلی صاحب ته، وزیر تعلیم صاحب ته، د تعلیم سیکرټري صاحب ته، ایم ډي صاحب ته او ډي ایم ډي صاحب ته دا یو ویډیو به طور ثبوت پرېږدمه چې زما په کې پی کې کې یو عجیبه سیسټم شروع دی د ووچر ماشوم سره او په پنجاب کې ورته په ووچر سره په بینک سیسټم آنلاین پیسې میلاویږي. ماشوم ته وځي هغې پې کوي. تاسو ټولو ته به د دې خبرې ما نه زیات علم وي خو زه صرف د خپلې خبرې تاسو ته ایکسپلینیشن کوم چې زه به ولې د منګل په ورځ خودسوزي کوم. دا یو خودکشي ده. نن ایم ډي صاحب ما ته وایي چې ته خودکشي کې چې خلک وږي شي حرام هم خوري، ملا وایي ثواب دی. نن زما د یو پرایویټ سیکټر یو پرنسپل د سکول مشر هغه له خلک راځي او هغه نه د قرض مطالبه کوي چې تا ما نه کتابونه یونیفارم او شوز راوړي وو د هغې پیسې 18 میاشتې وشو، ډېرې نیټې او ډېرې جرګې دي وکړي او هغه راکړه نو د هغه د بېعزتۍ د وجې په هغه هارټ اټیک راځي او هغه مري. او زما د پرایویټ کمیونټي سکول یوه ټیچره چې هغه د خپل فیملی ساتلو دپاره د خپل د بچو د خپل د خاندان د پرورش دپاره د یو بل سکول مالک سره هوس پرسته سره جیلي نکاح کوي. دا نن ستا په سیکټر کې ستا په دفتر کې ما ته پته ولګېده د دې خبرې انکشاف وشو. نو زه د زړه د سوخته نه دا ویمه چې زه څه ونه کړمه که نه نو زه خو بیا اسم نه شوم. زه یو جاهله جټ سړی یم او زه الحمدلله د یو ایجوکیټډ فیملی نه تعلق ساتم. زما بچي تعلیم کوي او زما ټول خپل خپلوان ښه تعلیم یافته دي او ما کې دا شوق و چې یاره زه به یو پرایویټ اداره شروع کوم او بیا دا پرایویټ ماشومان دا آوټ آف سټریټ دا آوټ آف سکول ماشومان دا سټریټ چلډرن چې ورته وایي نو د دې دپاره زه ډېر خوشحاله وم چې دا حکومت ډېر زبردست زما د کپتان کلاړیانو ډېر ښه سکیم رایستی دی. نن 18 میاشتې وشوې او په هغې کې زه لګیا یم. دا د نحوست او دا بدبودار نظام، دا د بیروکریټس ناولې نظام چې 1.8 بلیون روپۍ مال راغلي دي او نن ماته نه میلاویږي. نه څوک وزیر اعلی صاحب اوږدې ویډیوګانې څوک نه ګوري. مختصر درته ویم چې د منګل نه مخکې د 1050 سکولونو ته دا کوم چې ستاسو عملي ایلیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن په یو ویریفیکیشن په بل ویریفیکیشن په دریم ویریفیکیشن کې کلیر کړي دي د هغې مطالبه درنه کوم چې کم 50,000 ماشومان د ویریفای کړي دي او کم 22,000 ماشومان د ان ویریفای کړي دي چې دا نو هغه خو نو ظاهره وه د ټول کې پی کې په سکولونو کې خو به 22,000 ماشومان ایبسینټ په هغه ورځ. دا خو نورې خبرې دي په دې به ورسره عدالت ته ځم که الله د منګل ورځې نه پاتې کړم. خو چې دا کم ماشومان تا سلیکټ کړي دي ایم ډي صاحب او تعلیم سیکرټري صاحب ته دا درخواست کوم چې ډېر ذلیله شي نور هم مه ذلیله کوه او د منګل په ورځ به انشاءالله زه خودسوزي کوم. ما د ایم ډي په آفس کې دا وعده الله سره کړې ده چې ربه خودکشي خودسوزي خو حرامه ده خو زه دې خلکو له کوم دې خلکو له کومه چې د سکولونو مالکان دي او په لارو کوڅو کې ذلیله شو ایلیمنټري ایجوکیشن ذلیله کړل. صاحب حیثیت خلک دي په برطانیه کې خو په ټیچر باندې ایف آی آر هم نه کېږي
د افسوس او د شیم خبره ده چې نن هغه طبقه د ایلیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن د طرفه ذلیله او خواره ده خپل بچي نشي ساتلی تنخواګانې د ایلیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن پارټنر سکولونو سره بندې دي نو یو ریکویسټ درته کوم چې د منګل نه مخکې زما په دې درخواست غور وکړئ او دې خلکو ته پیسې ورکړئ ګینې زما په دې بچو رحم وکړئ زه به د منګل ورځې نه پس دې بچو سره نیم او ما خپلو دې بچو ته ویلي دي چې زما د مرګ اف آی آر به په وزیر اعلی صاحب د وزیر تعلیم صاحب د تعلیم په سیکرټري باندې او په دې نوي راغلي فرشته صفت نوي ایم ډي باندې او په دغه ډي ایم ډي جاوید باندې چې 1.8 بلین روپۍ راغلي دي زما د پارټنر سکول لپاره او هغه نه میلاویږي دا درته عاجزانه درخواست کوم سی ایم صاحب زمونږ په دې درخواست عمل وکړئ او موږ ته زمونږ فنډ جاري کړئ والسلام